अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान हुकूमत खबरदार क हुकूमत ले आखिरी वार्निंग वर्कड़ी दे, हुकूमत ले आखिरी मोहलत वर्कड़ी दे। द साइफर चिकमा ड्रामा दा नसिंगा पा आगे के ओस मौजूदा हुकूमत चे दे आगा पसावेदी शी इमरान खान बनन यो डेर अहम और तारीखी खिताब कई पा आगे खिताब के बसवई इमरान खान बाद डेर गट गटो राजुन ना पर्दा उचतई दाव पदी वीडियो की तासोयम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर यो डेर गट ऐलान कर दे कम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस चिशवे दे दागे चिकमा एलामिया दा आगा जारी शवे दा दराना सनाउल्लाह द गिरफ्तार हुकुम हम जारी शوی دی دا ټول خبرې په دې نی ویډیو کې تاسو سره شریکوم دا غي نه مخکې تاسو ټول مرګرو ته دا ریکوست دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کې او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ څنګه تاسو ته پته ده پرون د پاکستان تحریک انصاف چیرمن چې دی عمران خان داغه چکم पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान دا هغه دا بیان جاری شو چې یاره د امریکای نه چې کم خط راغلو نه هغه اسې ډراما ده او عمران خان دا د خپل سیاسي مقصد د پاره او سیاسي بیانیه جوړولو د پاره استعمال کو عمران خان باندې دوه غټ الزامات اوس د ټیم کې لګي چې یاره عمران خان په دې باندې غلطه بیانیه جوړ کړه او بل په دا الزام لګي چې عمران خان دا سایفر چې نه دا روک کړی دی نه عمران خان دا ویلي دی یاره په دې باندې دا الزام لګي چې امریکای پاکستان لا دمکی نه دا ورکړي او د دې تصدیق چې نه هغه وزیر اعظم شهباز شریف هم کړی دی او ډي جی آی اس پی آر چې کوم پریس کانفرنس کړو هغه کې هم د دې خبرې تصدیق شوی دی او کم چې د پاکستان هغه ټیم کې سفیر اسد مجید هغه هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې دا د کې کوم خبرې شوی دي هغه دم کی آمیز دي نو اوس خدا خبره چې یاره عمران خان په دې باندې غلطه بیانیه جوړ کړه نو د کې سوزن پاتې نشو بل لخته دا د اخبار کې الزام دی اوس د ټیم کې چې یاره عمران خان دا سایفر روک کړی دی نو هغه ټیم کې تاسو ته پته شته چې وزیر داخله رانا ثناء الله د نن یو څو میاشتې مخکې دا ویلي دي چې کم دا سایفر دی نه دا روک شوی نه دی دا بلکې وزارت خارجه کې موجود دی نجم سیټي او چې کم حامد میر دی هغه موږ سره د کافی نشته د کافی چې دا هغه چیف جسټس پاکستان تم لګل شوی و نه دا الزام چې دی نه دا هم هغه کې هم عمران خان سرخرو شو اوس عمران خان خلاف د کاروایی آغاز شوی دی او اف آی ای عمران خان د تحقیقات لپاره طلب کړی دی په 25 جولای باندې او هغه ته نوټس جاری کړی دی د بنیګالا او زمان پارک په ایډریس باندې او چې کوم نوټس ته د هغه مطابق سایفر چرین هغه د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی دی او اف آی ای دا ویل دی چې کوم زمون جوائنٹ انویسټیګیشن ټیم دی نه هغه قومي سلامتی په خطر کې اچولو باندې تحقیقات کوي چې عمران خان قومي سلامتی په خطر کې اچولې ده او عمران خان ته دا ویل دی چې د دې حواله سره چې کوم تاسو سره دستاویزات دي او شواهد دي هغه ځان سره راوړه اوس عمران خان حکومت لا اخیری موقع ورکړی دا حکومت له وارننګ ورکړی دی حکومت خبردار کړی دی عمران خان بنن یو تاریخي خطاب کوي په هغه خطاب کې بسوي عمران خان دا ویلي چې صرف زما د نه اهلیه د پاره او ما جیل کې اچولو د پاره چې کومه د مجرمانو دا ټوله ده د دوی چې سایفر دا کومه ډراما ده د دوباره تازه کړه او د تازه کولو سره دوی په خپل خپو باندې تبر راو غورځو او د سایفر دا تماشه چې کومه ده دا بې نقاب کولو د پاره دا ډراما بې نقاب کول د پاره حکومت ماته یو بل موقع راکړه او زه به اشارو کې خبرې نه کوم بلکې کم تفصیلات دي هغه به قوم ته एकदम او زه به دا ویم چې یاره څنګه په 13-17 کالو کې چې کم حکومت بهتره معاشي کارکردگی خودلې وه د پاکستان جی ډی پی 6% وه اوس موجوده 0.3% نه څنګه د هغې حکومت خلاف چې دی سازش شو او عمران خان د دې خبرې اظهار کړی دی چې یاره زه به د غټو غټو رازونو نه پرده اوچتوم په اشارو کې به خبرې نه کوم کم چې مکمل حقیقت دی هغه به د پاکستانی قوم ته एकदम او پاکستانی قوم د بیا فیصله وکړي چې آیا امریکای پاکستان ته دمکی ورکړې وه او کنه جنرال عاصم منیر یو ډیر غټ اعلان کړی دی کم کور کمانډر کانفرنس شوی دی د هغې چې کومه اعلامیه ده هغه جاری شوې ده او څنګه تاسو ته پته ده په پاکستان کې یو د دهشتګردۍ نوې لهر چې دی هغه راوچت شوی دی په حیات آباد کې 13 ورځ یو واقعه شوې وه او دې سره د دې نه مخکې آی اس پی آر چې دی ډي جی آی اس پی آر هغوی افغانستان چې کوم حکومت دی هغوی ته هم دا پیغام ورکړو چې یاره تاسو خپل ځمکه چې ده هغه د پاکستان خلاف د استعمالو نه منې کې او تاسو خپل ځمکه د پاکستان خلاف مه استعمالوئ هغې نه پس آرمی چیف جنرال عاصم منیر د ایران دوره مو کړه ډېره اهمه دوره وه 2 ورځې اوس کور کمانډر کانفرنس شوی دی د هغې چې کومه اعلامیه ده نو هغه جاری شوی ده او د هغې مطابق کوم چې دهشتګرد او کلدن تنظیمونه دي نو هغه د پاکستان د سلامتۍ دپاره خطره دي او آرمی چیف ته تفصیلي بریفینګ ورکړی شو او آرمی چیف ته دا وویلی شو چې کوم تربیتي سیزونه شروع دي د هغې باره کې هم آرمی چیف ته بریفینګ ورکړی شو او دې کور کمانډر کانفرنس چې شوی دی نو په دې کې د دهشتګردۍ خلاف چې کوم د پاکستان آرمی چې دا هغې عظیم قربانۍ ورکړي دي نو هغې کسانو ته هغې نوجوانانو ته خراج تحسین پیش شو او آرمی چیف دې کې دا وویل چې یاره موږ د پاکستان د سلامتۍ دپاره
هر قسم قربانۍ ته تیار یو او د پاکستان د معیشت دپاره هم چې زموږ نه څه کېږي نو موږ به هغه کوو. رانا ثناء الله د ګرفتارۍ حکم جاري شوی دی. څنګه تاسو ته پته ده د دې نه مخکې هم د رانا ثناء الله د ګرفتارۍ حکم جاري شوی خو په هغې باندې هېڅ قسمه عمل نه شو. اوس رانا ثناء الله چې دی په هغه باندې په ګجرات کې مقدمات درج دي او مسلسل هغه په عدالت کې نه پیش کېږي. نو اوس د ګجرات چې کوم انسداد دهشتګردي عدالت دی نو هغه په دې خبره باندې ډېر زیات غوسه شوی دی چې کله هم سمات وي نو وزیر داخله رانا ثناء الله چې دی نو هغه په عدالت کې نه پیش کېږي. په دې باندې د ګجرات چې کوم انسداد دهشتګردي عدالت دی هغوی ډېر زیات د غوسې اظهار کړی دی او رانا ثناء الله چې دی نو اوس په 25 جولای باندې طلب کړی دی او حکم یې ورکړی دی، وارنټ یې جاري کړی دی، پولیسو یې د دې پابند کړي دي چې هغوی به رانا ثناء الله ګرفتاري او د هغې نه پس په 25 جولای باندې عدالت کې پیش کړي او دا ذمهداري چې ده نو دا به د پولیسو وي چې په 25 جولای باندې رانا ثناء الله په عدالت کې پیش کړي. اوس ګورو چې رانا ثناء الله کوم چې زموږ د ملک وزیر داخله دی هغه څومره د قانون چې دی نو پاسداري کوي، د قانون تابعداري کوي. یو وخت که موږ عمران خان ته وګورو نو هغه هر ورځ په درزنونو مقدمو کې په عدالتونو کې پیش کیږي. نو اوس ګورو چې دې نه مخکې هم د هغه وارنټ ګرفتاري جاري شوی خو په هغې باندې چا هم غوږ ونه ګرو. اوس ګورو چې په دې باندې څه عمل درآمد کیږي او که نه. څومره هم اپډیټس وي عمران خان چې کوم نن تاریخي خطاب کوي د هغې چې کوم تفصیلات وي اب هم په دې پیج باندې انشاءالله زه تاسو سره شریکوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.